मतलब क्लाउड लोग पे जोड़ चिकन- ए ते ऊपर से होते से के ودې वेदा کې هغه اټ دغه نه ښکاري خو زه ګوره داسې به وي چې دا پړپوس دی دا ګوره او دا د چیلي پړپوس دی دا د چیلي دې کې د انسان هغې په شانتې شی نه ښکاري ډاکټر صاحب دا څه شی ده تاسو څه وکړه دا څه پوه نه شو دا څه قصه ده دا جی پړپوس دی ټیک ده جی. انسان نه دی د چیلي پړپوس دی نو زیات پکې هغه اناټمي د انسان او د چیلي لږ بدل دا اوري جی نو دا اوس د خانجي وپړسو دا اوس نورمال لکه مثال دا اوس پوس شو نو د دې څه نقصان دی یا د دې څه پیدا نه پاتې شي په کورونا کې څه حالت په کورونا کې دا بالکل شرینګ شي راشي ټیک شو او په سیمه ها. دې کې کلوټ راشي ټیک شو دا کلوټ د وجې نه دا ریسپایریټري دغه مسلې دی دا راشي او د هغې د وجې نه ساه کې دې ته تکلیف راځي دا پوره طریقې سره ایکسپینډ کېږي نه د هغې د وجې نه بیا انسان ته په ساه کې تکلیف راځي او بیا چې د اکسیجن کم شي اکسیجن چې کم شي نو انسان ډیت کېدای شي د وجې نه لکه کرونا زیات تر دا افیکټ کوي دا زیات تر دا افیکټ کوي د دې نه علاوه چې دی دا مین شیز لکه دی چې کلوډ پکې نن سبا ډېر زیات جوړوي ٹھیک شو او مین د دې چې کوم دغه دی نو هغه دا لنګز دي لنګز د ټول نه زیات دا ټارګټ کوي او چې لنګز د ټارګټ شو نو بیا خو په انسان کې پاتې نه شو چې ساه نه اخلي نو انسان خو ایکسپایر شي بیا صحیح نو دا ډېر لازمي شی دی پړپوس او په سموکر او نون سموکر شی هم دا دی که ټیک شو دې کې لکه څوک کسان چې سګرټ څکي دا لنګز اوس تاسو ګورئ دا بالکل فرش لنګز دي او د دې رنګ ته وګوره دا چې څوک سګرټ څکي نه تکې توري توري شي په دې کې د اکسیجن کمی راشي د دې نه علاوه چې دی نو هغه ته په ساه کې تکلیف وي او نیکروسس پکې کېږي بیا ورپړسئ نو ښه نه ده نه او که مثال دې نور کار څه دی فنکشنز یې څه دي دې فنکشنز خو دې د لنګز د ټیک شو دا اکسیجن اصل کې پرووایډ کوي دغه ته زمونږ چې د کوم دغه دی اوس مونږ ساه اخلو نو د دې د وجې نه زمونږ د بلډ چې دی د اکسیجن پرووایډ کوي دا ورته چې دا زمونږ کله خراب شي نو زمونږ بلډ چې دی نو پوره طریقې سره اکسیجنیټډ بلډ زمونږ سره په لنګز په تھرو باندې کېږي نو چې دا زمونږ خراب شي نو زمونږ بلډ کې بیا اکسیجن لیول کم شي چې اکسیجن کم شي د هغې د وجې نه بیا نور ډېر کمپلیکیشنز راځي داسې نو مین شیز زمونږ د دې فنکشنز چې دی د اکسیجن پرووایډ کول دي او انسان مین یو ارګن دی دا د کرونا نه د بچ کېدو لپاره تاسو څه تجاویز ورکوئ خلکو ته یاره کورونا مین چې کوم دی نو SOPs دي ماسک دې لګئ هینډ واش دې کوئ او چې کوم چاته کورونا داسې دغه شوي نو سیمټومیټک ټریټمنټ دی بس خپل خیال دې ساتي او د هغې نه علاوه چې دی نو په کور کې د ځان بالکل لکه آیسولیټ کړي او خپل خیال دې ساتي نو ټینشن دې نه اخلي بله چې مین شیز چې دی که نو هغه ټینشن دی دا ډېر زیات خرابوي چې ته یو شیز ته سوچ نه کړې ډېر زیات نو هغه ستا امیون سیسټم چې دی دا لکه د ذهن سره تعلق ساتي دې څنګه دغه شانتې ته ټینشن اخلي نو دا به ستا هغه شانتې باډي هغه شانتې کار کوي نو کوم شي ته ډېر زیات سوچ کوي نو هغه به تا خرابوي او چې کوم شي ته سوچ نه کوي نو هغه به تا نه خرابوي نور انشاءالله کورونا مریضان چې کم وي نو هغه هم ټیک کېږي څه مسله داسې خاص نه وي بس دا ټینشن یې خرابوي نو ټینشن مه اخلئ بالکل ریلیکس خپل میډیسن یوز کوئ او SOPs فالو کوئ نور هېڅ نشته خانجي جزاک الله خیر ډاکټر صاحب تاسو ټایم راکړو ډېره مننه ښه ده آباد اوسئ السلام علیکم